الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا. مخکې سوره قصص تیر وته، دا سوره عنکبوت دی، مکی سورت دی. عنکبوت مخکې د دې ذکر دی، نو د هغې مناسبت سره دې سورت له نوم سوره عنکبوت کېښوده. ربط د دې سورت د سوره قصص سره په یو څو وجوهو سره دی. اول دا چې سوره قصص کې تشجیع و مؤمنانو ته په واقعه د موسی علیه السلام، چې موسی علیه السلام څنګه بهادرۍ سره د الله رب العزت د توحید دعوت ورکړی دی خلکو ته، او د هېچا پروا نه ده کړې. نو په دې صورت کې تشجیع ذکر کوي په واقعاتو د نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، لوط علیه السلام، شعیب علیه السلام وغیرہ. دویم ربط دا دی چې دا
هغې صورت کې تشجیع وه په مصیبتونو راتللو سره اجمالا. نو په دې صورت کې تفصیل د هغه مصیبتونو دی. دریم په هغې صورت کې عقلي دلیلونه په مسله د توحید باندې د پاره د اثبات د هغې. نو په دې صورت کې مثال ذکر کوي د پاره وضاحت د مسلې. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت. دعوه د دې صورت دو دعوی دي په دې صورت کې. اوله دعوه تشجیع د په مصیبتونو او په محنتونو سره چې مصیبتونو او محنتونو به برداشت کوي او د دعوت د توحید کار به کوي. دا په آیت نمبر 2 کې ده دا دعوه. دویمه دعوه عدم نجات د مخالفینو دی چې مخالفین به من خلاصیږي نه، زما د عذاب نه بچ کیږي به نه، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. دا په 4 نمبر آیت کې ده دا دعوه. نو مطلب دا شو چې یو دعوه په 2 آیت کې ده، بل دعوه په 4 آیت کې ده. د دې صورت خلاصه دا ده چې دا تقسیم د 4 بابونو ته. اول باب آیت نمبر 14 پورې دی. په دې باب کې دواړو دعوو ذکر دی او وروسته د هغې نه 4 ابتلاعات ذکر دي، 4 امتحانات ذکر دي. اول پورا مجاهده کول دا په آیت 6 کې. دویم دعوت د والدینو شرک ته نو د هغوی تابعداري نه کول دا په آیت نمبر 8 کې. دریم تکلیف او د عامو خلکو د طرف نه اذیت او تکلیف رسیدل دا په آیت نمبر 10 کې. 4 دعوت د مکذبینو مداهنینو شرک طرف ته او توحید پرې خودل دا په آیت نمبر 12 کې. الف لام میم دا د مقطعاتو نه دی، د دې معنی باندې هیڅوک نه دی خبر. اوس دا اوله دعوه ده چې صرف ایمان اگر چې په اخلاص سره وي، صرف ایمان اگر چې په اخلاص سره وي، دا د جهنم نه د بچ کېدو لپاره کافی نه دی، بلکې د دعوی د ایمان سره تکلیفونه او مصیبتونه به ضرور راځي او دا به برداشت کوي. وهم لا یفتنون ذکر کړی دي چې خلک دا ګمان کوي چې موږ ایمان راوړ دی او د دوی باندې لا ازمایش نه دی راغلی. نو لا یفتنون فتنه او امتحان دا په 2 قسمه باندې دی. اول تکلیف تکوینیه یعنی مخالفت د خلکو او د هغوی طرف نه کنزل، بد ردی، غلط فتوی لګېدل، وجل او په ګټو باندې ویشتل او نور مرضونه وغیره چې دا امور تکوینیه دي. دا به کېږي چې ته د حق وینا کوې به نو دا تکلیف به راځي، د خلکو مخالفت به هم راځي، خلق به بد ردي هم درته وایي، غلط فتوی به هم در منې لګئ. څوک به درته وایي چې وابي شو، څوک به وایي چې پنجپیری شو، څوک به وایي چې نجدیان دي. دا قسم فتوی به در منې لګي، دا به برداشت کوي. او لاس یې رسي نو وجنې به هم دله او زخمی کوي به هم دله او په ګټو باندې به دې ولي. او دا رنګې من جانب الله مرضونه دا به هم در باندې راځي. دا هغه امتحان تکوینی دی. دویم وهم لا یفتنون تکالیف شرعیه د شریعت والا تکلیفونه، عبادات، مز، روزه، حج، زکات وغیرہ. هجرت ضرورت پرې وته اوس کور کلی هم پرېږدي او خپل جایداد جاګیر دا به پرېښودل راځي بیا تعالی دا برداشت کوي به. جهاد فی سبیل الله یعنی قتال فی سبیل الله دا مشقت په پورته کوي. نو دواړو قسمونه د ایمان سره لازم دي. دا
دا دواړه ابتلاعات چې دي که نه دا ایمان سره لازم دي. که ته وایې ما خالی کلمه ویل ده او زه بېغمه یم، نو دا جهنم نه بچ کېدو دپاره صرف کلمه ویل او صرف ایمان راوړل اگر چې په اخلاص سره وي دا کافي نه دي روره. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، ایا ګمان کوي خلق ان یترکو چې پرې بښودلی شي، ان یقولو د دې وجې نه چې دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی، وهم لا یفتنون حال دا چې په دوی باندې ازمیښت نه دی شوی، لازمي خو ورباندې نه دی راغلی، دوی لا تکلیفونه نه دي برداشت کړي. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، دا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن، دا تسلی د مؤمنانو ته. په دې قول کې فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، حکمت د امتحاناتو دی، یعنی فرق د رښتونو او د دروغجنو. دا امتحانونه الله ځکه راولي چې رښتونو لا او دروغجنو لا جدا جدا کی. الذین من قبلهم، د دې نه مراد انبیاء علیهم السلام او مخکنی مؤمنان دي، خاص کر واقع د موسی علیه السلام چې هغه مخکې صورت کې ذکر شوی ده. ولقد فتنا الذین، او یقینا فتنا منګه ازمیښت کړی دی الذین من قبلهم، مخکنو خلکو باندې مونږ امتحان راوستی دی مخکنو خلکو باندې، بالخصوص موسی علیه السلام چې د چا واقع مخکې ذکر شوی ده. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، دا اوس هغه حکمت دی د ازمیښت والا. حکمت څه دی؟ چې ښکاره شي ظاهر کی الله الذین، هغه کسانو لا صدقو چې هغوی رښتونې دي رښتیا ویلي، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، او خامخا ښکاره کوي الله پاک کاذبینو لا دروغجنو لا. دا دروغجن چې دي دا د رښتونو نه جدا جدا شي. ام حسب الذین یعملون السیئات، په دې آیت کې دویمه دعوه ده د صورت، یعنی کوم خلق چې شرک او کفر کوي او د حق پرستو مخالفت کوي او هغوی ته دپاره مکرونه جوړوي، نو هغوی د عذاب د الله نه نشي بچ کېدی. او په دې کې تخویف د کاذبینو ته اشاره هم ده. ام حسب الذین یعملون السیئات، ایا ګمان کوي هغه کسان چې هغوی عملونه کوي ناکاره، ان یسبقونا چې دوی به بچ شي د عذاب د الله نه، یعنی زموږ نه به بچ شي دوی. ساء ما یحکمون، بده ده هغه فیصله چې دوی کوي. دوی چې کوم دا فیصله کوي که نه، دا غلطه فیصله ده چې یاره روانې به کوي او بیا به د الله د عذاب نه هم بچ کېږي به، دا فیصله روانه ده، دا غلطه فیصله ده. من کان یرجو لقاء الله، دا متعلق دی د اول دعوې سره په طریقه د ترغیب سره، یعنی څوک چې د ملاقات د الله نه یره کوي یا عقیده د هغې لري، نو پس تیاری دی هغې دپاره وکړي. نو او عقیده آخرت چې ده که نه، دا انسان له په نیک اعمالو باندې پورته کوي او د بدو عملونو نه بچ کوي سړي ده. من کان یرجو لقاء الله، هغه څوک چې عقیده لري د پیشۍ د الله په مخ کې، فإن أجل الله لآت، نو یقینا نیټه د الله خامخا راتلونکې ده، دا نیټه را رسېدلو والا ده. وهو السمیع العلیم، او هغه یعنی الله هر څه اوري او په هر څه باندې پوه دی. ومن جاهد فإنما یجاهد لنفسه، دا اول قسم د امتحان دی، افتنان دی، یعنی ځان کړول په ډیر مهنت کولو سره د پاره د دعوت د ایمان او د توحید
او دارنګي د ایمان د تقاضو پورا کولو دپاره مهنت کول او فائدہ د دې کړهو دا بل چاته نه رسیږي، دا فائدہ به رسیږي دې سړي ته دا چا چې کړی دی، ځکه چې الله رب العزت د دې فائدو د دې نقصاناتو نه بالکل غني دی، هغه د دې نه خلاص دی. ومن جاهد چا چې ځان وکړو فإنما يجاهد لنفسه، نو دې ځان وکړو دې کړهو کوي لنفسه د پاره د فائدې خپلې، خپل د ځان فائدې د پاره د ځان کړي. ان الله لغنی، یقینا الله خامخا بے پروا دی عن العالمین، د تمام خلقنا د خلقو د کړهونو الله ته هیڅ فائدہ نه رسیږي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اوس دا بشارت اخروی دی او بیان د لنفسه هم دی، بره چې کوم لنفسه ذکر کړی دی دا د هغې بیان دی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، چا چې ایمان راوړو عمل یې وکړو د سنت موافق، لنکفرن عنهم سیئاتهم، نو اوبریجو منگا د دې نه هغه ګناهونه د دې، یعنی لرې به کړو موږ دې نه ګناهونه د دې. ولنجزینهم، او خامخا بدله ښایسته به ورکو هغه کانو یعملون، چې کوم عملونه دوی کوله ښایسته بدله به ورله ورکو. دوی به یو کوي زه به 10 بدله ورکوم، دوی به یو کوي زه به تر 200 پورې وله ورکوم، او دوی به یو کوي د دې نه به هم زیاتومه چې څومره زما خوښه وي. ووصینا الانسان بوالدیه حسنا، دا ووصینا دا دویم قسم افتنان دی، یعنی کله چې مور و پلار دعوت ورکوي اولاد موحدینو ته د شرک، پلار مور مشرکان دي، نافرمانه خلق ته دی الله، او اولاد ته اولاد موحد دی مؤمن دی، دا مجبوره کوي او سختی هم کوي ور باندې د شرک اور د کفر طرف ته اور د الله نافرمانۍ باندې پورته کوي والا، او دی سره سختی هم راولي ور باندې، کور نه شړي کور نه وباسي، عاق حکم پرې لګئی چې دې مانا عاق دی، لیکن پدې کې د هغوی تابعداري جایز نه ده، د هغوی دا خبره ونه مني او دا پروا به نه کوي چې یاره دو حق کوي که کور نه شړي دي، هېڅ پروا نشته دی. ها البته اوله خبره وکړله چې داسې صورت حال کې هم احسان به کوي ورسره، ستا چې څومره الله سره سي ته به احسان کوي ورسره، دا نه چې کافر دي رکوی پله ټوپک واخلي یو ډز تر نه وباسي چې صبر کوه دا کار دی خلاص کوم جهاد در سره وکړم، نو د دې حکم نشته دی. خبره به یې نه مني، دا غلطه خبره چې کومه ده دا به یې نه مني، لیکن بدسلوکي به هم ورسره نه کوي. ووصینا الانسان، منګه کلک حکم کړی دی انسان ته بوالدی مور او پلار سره حسنا د ښه کولو. وَإِن جَاهَدَاكَ کچری دوی زور چلی پتا باندې لتشرکا چې ته شرک وکړې الله سره، چې ته شریک جوړ کړې الله سره، ما سره ما هغه څه لیس لک به علم چې تا څخه د هغې په باره کې علم نشته دی، یعنی د هغې شرکت باندې تا څخه څه دلیل نشته دی. فلا تطعهما، نو ته تابعداري مه کوه د دې دواړو، د دې مور او د پلار دواړو. الی مرجعکم، ما تا پیش کېدل دي ستاسو، فونبئکم ما ته راګرځېدل دي ستاسو، فونبئکم زه به خبر راکم تاسو له بما کنتم تعملون، په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. اوس ورپسې والذین آمنوا وعملوا، دا بشارت دی او متعلق دی دویم افتنان سره، چې په دغه امتحان کې کامیاب شي نو د صالحینو جماعت کې به داخل شي، او دنیا او برزخ او آخرت کې خیر به بیا مومي.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې ایمان راوړل دي، وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي برابر د سنت، لندخلنهم خامخا داخل بکوم دوی لا فی الصالحین، فی جماعت الصالحین، پاغه ډله د صالحینو کې، پاغه فرقه صالحینو کې به سره راوړ دی معرفت جوړ کړ ده. کامل نیکانو سره به زه شمارما، کامل نیکانو کې به زه داخله وما. دا صالحینی د دې وجه نه ذکر کو چې ناپوه خلق داسې شخص ته چې د مور او پلار فی جماعت الصالحین. ومن الناس من یقول آمنا بالله، دا دریم افتنان دی، دریم امتحان دی. یعنی د ایمان او د دعوت د حق د وجه نه خلق مخالف شي، نو بعض انسانان منافقت شروع کی، لیکن مومن له داسې منافقت نه ځان بچ کول پکار دي. فتنة الناس ذکر کړ دې په دې آیت کې، فتنه د خلکو، یعنی د خلکو مخالفت د یره نه حق پریږدي سړی. یعنی څرنګه چې د عذاب د الله نه یره پکار ده او حق بیانول ضروری دي، نو داسې د خلکو مخالفت کول او ایذا نه یره دې کوي او د حق ګمان دې پرې وکړي. یعنی د خلکو د مخالفت او ایذا نه چې دوی به ماته ایذا رسوي او مخالفت به کوي او د دې په وجه باندې حق پرېږدي، داسې دې نه کوي. ومن الناس، بعض د خلقنا، من یقولو، هغه دي چې هغوی وایي آمنا، موږ ایمان راوړ دی بالله په الله باندې، فاذا اوذی فی الله، هر کله چې بد ورته وویلی شي په لارې د الله کې، جعل فتنة الناس، وګرځوي فتنه د خلقو، کعذاب الله، په شان د عذاب د الله، لکه څنګه چې د الله عذاب نه یریدل پکار دي، د دغه شانتې دې نه ویریږي او د حق معامله چې دغه پرېږدي. ولئن جاء نصر من ربک، کچر راشي مدد د رب د طرفنا، یعنی ستا د رب د طرفنا مدد راشي، کامیابی او ګټه بیا مومي دا مومنان چې دوی د مالونو لپاره غنیمت لپاره بیا ورڅخه نږدې شي ورته وایي لیقولن، خامخا وایي دوی انا کنا معکم، یقینا موږ خو ستاسو ملګري یو. ولې موږ تاسو سره نو؟ اولیس الله بعالم بما فی صدور العالمین، آیا نه دی الله خبر لرونکی بما فی صدور العالمین، چې په سینو د خلکو کې دي؟ ولې الله په دې باندې خبر نه دی چې څوک په اخلاص سره ایمان راوړي او څوک په منافقت سره ایمان راوړي؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. دا اوس نتیجه ده د دغه مخکې ابتلا، یعنی چې څوک په وخت د اذیت او مخالفت د خلکو کې په حق باندې ټینګ پاتې شو، نو دا سړی امتحان کې پاس شو، دا صحیح مومن دی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، خامخا بظاهری اللہ پاک مومنانو لا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، او ظاهری با منافقانو لا. علم بمانا من ظهور کو ظاهرول یا د تمیز معنی کې د جدا کول، ځکه چې معلوم کی الله نو دا خبره نه ده، ځکه چې الله ته پهله نه معلوم دی، الله دا شی پیدا شی نه، الله ته پته لګي چې یاره دا به څنګه یې. یو بچی چې رازره دنیا ته راغلی نه دی، الله په علم کې دا چې دا څه قسم سړی دی. نو چې دا معنی کو کنه چې الله چې معلوم کی الله، نو د دې دا شک پیدا کیږي چې الله ته مخکې معلوم نو، اوس الله پاک معلومه لګیا دی. نو ځکه د علم به معنی ظهور دی، ځکه چې علم سره هم اشیاء ظاهری او تمیز راځي. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، دا څلورم امتحان دی، یعنی کافران مشرکان با شرک ته دعوت را کوي او د حق د پټولو ترغیب به را کوي، وایي به چې د دې 1000 ګناه زمونږ له غاړې دی سړیا،
ته زمونږ خبره ومنه، 1000 ګناه چې دی که نه دا زمونږ د غاړې. علامه زمخشري او خطیب شربینی ویلی دي چې داسې حالات نن په مسلمانانو کې هم شروع شوي دي. د حق پټولو او د ګناه کولو دعوت یو بل ته ورکوي او وایي چې 1000 ګناه زما تر غاړه دی. د دې فکر مه کوه، 1000 ګناه زما شوي. دا خطیب شربینی او علامه زمخشري د خپل وخت خبره کوي او نن که چرته وی که نه نو نن کھلاو کار شروع دی. خلک وایي ذمہوار عظیم سړی ته کوو. دې مطلب دا دی دی دومره بهادر دی چې د الله غضب او د الله عذاب اوچتولو دپاره بلکل ملای تړلی ده، تیار دی. وقال الذين كفروا کافران وایي للذین آمنوا مؤمنانو ته اتبعوا سبیلنا تاسو زمونږ خبره ومنئ، یعنې زمونږ د لارې تابعداري وکئ. ولنحمل خطایاکم پورته به کړو موږ ګناهونه ستاسو. وما هم نو الله رد کوي په دوی باندې، اول رد یې وکړه وما هم بحاملین من خلدین من شیء شیء، ځکه چې لا تزر وازرة وزر اخرى، څوک به د یو بل بوج اوچت نه کړي. نو دوی د هغو بوجونه نشي اوچتولی. انهم لکاذبون، اسقال د دې نه مراد هغه ګناهونه دي چې د دعوت د ګمراهي په سبب سره په دوی باندې بار کیږي لګیا دی، لکه سوره نحل کې ذکر دی. واسقال ما اسقالهم، او بوجونه ما اسقالهم سره د پیټو خپلونه، یعنی په خپل هم ګمراه دي او بل ته چې ګمراهي دعوت ورکوي په خپل هم روان دی او بل هم د رواني دعوت ورکوي لګیا دی. نو خپل پیټه هم دی باندې دی او د هغې پیټه به هم په دې باندې به وي. خو دا نه ده چې د هغې پیټه په دې واچو هغه خلاص که، هغه نه دی خلاص شوی. دې باندې خپل دغه عمل دا کوم دعوت چې د ګناه ورکړی دی، کوم دعوت چې د نافرمانۍ ورکړی دی، دا پیټه په دې باندې بوج دی. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خامخا به تپوس کې دی شي د دوی نه په ورځ د قیامت عما کانوا یفترون، د هغه چې دوی څه دروغ ویله. ولقد ارسلنا نوحا، د دې آیت نه تر 41 پورې دویم باب دی د دې صورت. په دې کې 4 انواع د ابتلاعاتو د انبیاء علیه السلام ذکر دي د پاره د بهادرۍ، خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بهادري ورکول لپاره. اوله ابتلا په اوږد عمر سره په دعوت او تبلیغ کې سره د لږو ملګرو نه، لږ ملګري او اوږد عمر چې دی که نه دعوت کار یې کړی دی سره د تکلیفونو نه مصیبتونو نه. نو په دې باندې واقعه د نوح علیه السلام. دویم ابتلا دعوت ته توحید تفصیلا او مخالفت د قوم او بیا هغې له دایله اور ته غورځول، واقعه د ابراهیم علیه السلام. دریم ابتلا استهزاء، مزاق کول او ټوکې کول د قوم په دې دایي سره او مطالبه د عذاب د هغې نه چې عذاب نه مه یېروه موږ له او راوله عذاب، لکه واقعه د لوط علیه السلام را روانه ده. څلورمه ابتلا تکذیب د قوم دروغجن وګڼل او مسخرې ورپورې شروع کړلې، لکه واقعه د شعیب علیه السلام. بیا ذکر د 4 قومونو نورو ذکر دی اجمالا، او عذاب د هغوی په 4 طریقو سره ذکر دی، او دا متعلق دی د دویمې دعوې سره چې مانه خلاصیږي به نه. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، او خامخا ما لېږلی نوح علیه السلام الى قومه د هغې قوم ته. فلبث فیهم 1000 سنة، نو هغه ایثار شو په دوی کې، یعنی خپل په دې قوم کې پاتې شو 1000 سنة زر کاله، الا 50 عاما مگر 50 کاله، یعنی په تکلیفونو مصیبتونو کې 9.5 کاله تیر کړل دي. فاخذهم الطوفان، ونیو دوی لره طوفان، وهم ظالمون، دا ظالمانو. طوفان د اوبو چې هغې مستقل واقع مخکې سوره هود کې تېروتې ده. فانجیناه، دا واقع اختصار سره دې ځای کې ذکر کړې ده
او مقصود پکې بیان د ابتلا ده په اوږد عمر سره چې اوږد عمر یې تیر کړ دی، لږ عمر نو 950 کاله لوی شی دی کنه، او دا اوږد عمر تیرول په مصیبتونو کې، او دا مصیبت سو دعوت او تبلیغ په لارې کې دا کوم مصیبتونه چې راغلي وو ډېر زیات ستاو کړی دی خلکو، لیکن هغه هم باز نه دی راغلی. الله اکبر. نو دا اول دعوې سره دا متعلق دی، او عذاب د قوم چې بیا قوم باندې آفت راغلی دی، طوفان راغلی دی، دا د دویمې دعوې سره متعلق دی. پاتې کېدل د لوط علیه السلام 950 کاله او دا تکلیفونه پورته کول دا اولې دعوې سره متعلق دی چې تکلیفونه به راځي ګورې، او بیا قوم باندې عذاب راتلل دا د دویمې دعوې سره چې زما د عذاب نه څوک بچ کېږي نه. بیا فانجیناه فاخذهم الطوفان، هغه طوفان راونیول وهم ظالمون وهم مشرکون، هغه مشرکانو ظالمانو. فانجیناه منگا نجات ورکو دیلا یعنی لوط علیہ السلام نوح علیہ السلام لا واصحاب السفینة یو کشتی والو لا، کشتی کې چې کوم خلق ناست دوی له منگا خلاصې ورکوي. په دې آیت کې تسلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او د هغې تابعدارانو ته په نجات او سلامتیا سره دارنګې تاسو له استا تابعدارو له زه نجات ورکوم، لکه څنګه چې ما د هغې له او د هغې تابعدارو له نجات ورکوم. اصحاب السفینه تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی مرفوع روایت بغیر د سند نه ذکر کړی دی چې دوی سره د نوح علیه السلام نه دا 2 کسان وو، بس د 950 کالو کې، او دل برداشته شوی نه دی صاحب دومره لوی قوم کې صرف 950 کالو کې 2 کسان ایمان راوړ دی. او بیا الله فرمای آیتا للعالمین، دا واقع عبرت ته ټولو خلکو لا، یا دغه کشتی چې دا نښه د عبرت ته. فانجیناه منگا نجات ورک نوح علیہ السلام لا واصحاب السفینة یو کشتی والو لا کوم چې پکې سواره شو. وجعلناها منگا وګرځولا دا واقعا آیتا للعالمین د پاره د عبرت د خلکو د پاره د عبرت د خلکو د پاره، یا وجعلناها منگا وګرځولا دا کشتی منگا وګرځولا نښه د عبرت، آیتا نښه د عبرت للعالمین خلکو د پاره چې زه بچ کوم نو بیا داسې بچ کوم، او چې غر کوم نو بیا نورو له داسې غر کوم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دا واقع د ابراهیم علیہ السلام دا د بیان د دویم قسم ابتلا چې هغه اور ته غورځول او د ملک نه هجرت کول او د وجې د دعوت د توحید نه، دا ټول مصیبتونه چې پرې راغلي دا د دعوت د توحید د وجې نه. پلار چې پوه کو جو پلار ورته وی دلته زما خوانه لرې کېږه ګورې وهجرني ملیا کنې ګټو باندې دی ولما مړکومه دی وي، هغې ورته څه وی سلام علیک، سلام متارکه دی اصل کې، بس پرېښود لاړو. هجرت هم وشو، ډېر تکلیفونه یې پورته کړي دي، قوم اخري کې واغسته اور ته واچو، نو الله رب العزت خپل د کمال قدرت مظاهره وکړله، هغه اور یې بې اثره کړ ابراهیم علیه السلام دپاره، او هغه د سکون ځای وګرځو. و ابراهیم او لېږلی منګه ابراهیم علیه السلام، ارسلنا ابراهیم منګه لېږلی و ابراهیم علیه السلام، اذ قال لقومي ارکله چې هغې ووی قوم خپل ته اعبدوا الله واتقوه، تاسو یې زما قومه خالص بندګي وکئ د الله او یریږئ د هغې نه، دا غوره دي ستاسو دپاره که چېرې تاسو پوهېږئ، ان کنتم تعلمون، که چېرې تاسو پوهېږئ. نو دې کې اشاره ده چې د خیر او د شر د تمیز دپاره علم شرط دی. بې علم نتوه خدا را شناخت، بې علمه سړی خدای له چېرته نه پېژني. ګورئ
دا ضروری علم دا ضروری دی، بیا ضروری عقاید و علم، ضروری فرائض و علم، ضروری د حرام علم دا معلومول پکار دی. د خیر اور د شر د تمیز د پاره علم ضروری دی. ځکه قرآن وایي ان کنتم تعلمون. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افکا. په دې آیت کې رد دی په شرک باندې په درې طریقو سره، او درې اوامر دي د پاره د توحید. اوثانا یعنی دا جوړ کړي شوي څیزونه چې تاسو الها ورته وایي، او دی جوړ کړي شوي څیزونه نو دوی حقدار د بندګۍ نشي کېدلی، تاسو جوړ کړي دي دا. او حقدار د بندګۍ د پاره ضروری ده چې هغه چا جوړ کړی نی، بلکې هغه د چا د جوړښت ته محتاج هم نی، نور څیزونه هغې جوړ کړي وي، هغه واقدار د بندګۍ کېدی شي او هغه الله دی. دا ګټان نه دي، دا کوم بوتان چې تاسو تراشا کړي دي. یعنی دوی د معبودیت لپاره تاسو تاسو دروغو قصې جوړوای لګیا یې. دی فلانی وخت کې داس چل کړی و، دی داس کار کړی و، ځکه دا د عبادت او د بندګۍ لایق دی. د دروغو قصې. یو بوډای راغله شیخ عبدالقادر جیلانی څخه، نو ډېر عمر نه پسته د 11 کالو ده که څو، هغه ډوبه کشتی چې وه هغه یې راوښکلې وه بیا وې، او ټول یې بیا ژوندي کړي وو. هغه ډوبه کشتی چې وه هغه یې بیا تاریا کړله، ځکه چې بوډۍ ډېر زیات ژړله. د هغې د زوی واده شوی و، پکې دعوت یې ولیمه و. چې داسې بره نظر واچو که نه، جو اسرائیل علیه السلام هم اسمان کې روان و، 11 کاله د لار ولغه لاکې هغه خو د بجلی پړق کار دی، هغه خو او د دروغو خو سر خپې وي نه. نو هغه تیلی ورڅخه وه کوم کې چې روحونه وو، نو اوس هغې چېرته تیلی ګرځوي د روحونو لپاره. دا کشتی کې چې څومره خلکو د دو ټولو روحونه هغې کې پراته وي. یو صاحب چې هلته دغه شو بس ورسېد، هلته ته ناست دلته دی ورسېد وم اسمان ته، او بس دې ته د تیلی ماله راکړه. هغې نه دا خو زه نشم راکولی ځکه چې دا زه الله لېږلی وم. هغې دا ماله پکار دی وي، او جو سپېړه یې والا چې ورکړله جو په زور یې پر نه واغېستله. دا دروغ قصې، بے سر و پا بکواسات، دا مشرکان جوړی لګیا دي. نو دا افکن قرآن پاک کې وویل ځکه دا د دوی د معبودیت لپاره وي تاسو دروغو قصې جوړوئ. ظالمانو دا دروغ قصې دي. انما تعبدون من دون الله، یقینا بندگی کوئ تاسو من دون الله ما سوا دی الله نه، اوثانا د جوړ شو شکلونو، وتخلقون افکا تاسو دروغو قصې هم جوړوئ. ان الذين تعبدون من دون الله، یقینا هغه کسان چې بندگی کوي تاسو من دون الله ما سوا دی الله نه، دی هغوی بندگی کوي. لا یملکون لکم رزقا، هغوی ندي مالکان د روزي. فابتغوا عند الله الرزق، نو تاسو ولټوئ الله څخه رزق. وعبدو، بندگی خاص کړئ الله لا. وشکرو لا، اور شکر خالص کئ الله د پاره. و الیه ترجعون، او خالص اغی ته ګرځیدل دي ستاسو. دا رزق اصل کې لوی حاجت د انسانو کنه، انسانی لوی حاجت چې دی هغه خوراک سکاک دی. نو ځکه الله رب العزت فرمایل هیڅ معبود من دون الله چې دی کنه هغه د چا دی هیڅ قسم د رزق اختیار نه لري. او آخری درې اوامرو مطلب دا دی چې سبب د رزق د الله رب العزت بندگی ده په توحید سره، او د هغې شکر ادا کول دي، او ورسره عقیده د آخرت ته. و الیه ترجعون. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. د دې آیت نه تر 23 پورې
په دې کې دوه احتمالونه دي. اوس اول دا چې دا داخل دی په واقع د ابراهیم علیه السلام کې، څه په طریقه د خطاب او څه په طریقه د غایب سره التفاتا، او څه په طریقه د حکایت کولو سره د قول د الله نه. او دا قول ابن کثیر غوره کړی دی چې دا آیتونه منځ کې چې دي که نه دا د ابراهیم علیه السلام واقع سره متعلق دي. دویم احتمال دا دی چې دا آیتونه په منځ د واقع د ابراهیم علیه السلام کې په طریقې د جمله معترضې سره راغلي دي او حال د دې امت د منکرینو دی. دا قول ابن جریر غوره کړی دی. وَإِن تُكَذِّبُوا کچری تاسو دروغجن کوئ مالا فقد کذب امم من قبلکم، نو یقینا دروغجن کړیو ډیرو امتونو من قبلکم تاسو نه مخکې. وما للرسول الا البلاغ المبین، نشته پر رسول باندې مگر رسول د خبر ښکارا خبر رسول، دا د پیغمبر ذمہ داری ده. بس هدایت خو دغه په لاس کې نشته کنه. اولم یرو مراد د دین علم دی او کیفیت پیدائش د انسان هر ذی عقل ته معلوم دی اگر چې پسترګو نخ کاریږي. اولم یرو آیا دوی نګوري کیف یبدئ الله الخلق، څنګه پیدائش کوي الله د مخلوق، ثم یعید بیا به دوباره پیدا کوي. ان ذلک علی الله یسیر، دا پیدا کول اول او بیا دا په الله باندې هیڅ ګران نه دی. قل سیرو فی الارض، تو وایا سیرو فی الارض، تاسو وګرځئ په ځمکه باندې. په دې کې اثبات د باس بعد الموت دی دی آیت کې، یعنی په نظر کولو سره په نورو مخلوقاتو کې، او تیر شوي آیت کې دلیلو په فکر کولو سره په خپل پیدایش کې، یعنی هغه دلیل نفسی او دا دلیل آفاقی دی. قل سیرو، تو وایا سیرو وګرځئ تاسو فی الارض په ځمکه کې، فانظروا، نو نظر واچوئ کیف بدأ الخلق، څرنګې شروع کړی دی الله پیدایش. ثم الله، بیا الله پاک ینشئ النشأة الاخره، پیدایش کوي پیدایش رستنه، بیا دوباره به پیدا کوي وي. ان الله علی کل شیء قدیر. څوک دې دا شک ونه کړي چې یاره اول هم پیدا کوي بیا هم پیدا کوي. اول وی چې دا ما باندې آسان دي، دا الله باندې آسان دي. اوس وی چې دا الله رب العزت په هر څیز باندې طاقت لري کنه. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. يعذب من يشاء دا نتیجه ده د ما قبل د پاره د بیان او د تخویف او ترغیب دی. هر کله چې په ما قبل کې د کافرانو ذکر وشو د دې وجه نه عذاب اول ذکر کړ. تقلبون، قلب ګرځېدل دي ښه داسې حالت ته چې د اول حال نه بدلی، او قیامت هم داسې دی. يعذب عذاب ورکوي الله پاک من یشاء، هغه چاته چې خوښه وشي، ویرحم او رحم به کوي الله په هغه چا باندې من یشاء چې خوښه وشي. والیه تقلبون، او خاص هغې ته به وګرځوله شئ تاسو. وما انتم بمعجزین، دا علت ما قبل دی، یعنی عذاب د دې وجې نه ورکولی شي چې الله رب العزت سره څوک مقابله نشي کولی. دا څومره تکلیفونه په قومونو باندې راځي د الله د طرفه نه، نو چا الله سره بیا سیالي کړې ده او مقابله کړې ده. وما انتم نه تاسو بمعجزین، عاجزه کولو والا الله لا فی الارض پزمکه کې، ولا فی السماء، نه په اسمان کې. اسمان کې هم داسې څوک نشته دی الله لا عاجزه کوي. وما لکم من دون الله، نشته تاسو لرا من دون الله ما سوا دی الله نه، من ولی څوک دوست ولا نصیر، او نه مددگار. الله دې عمل کول توفیق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه.